बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره کومه ډیره لویه موقع د تیرو څو کالو په لاس راغلې وه. هغه موقع چې کوم د ښکاري داسې چې د طالبانو د ضد او د حکومتي چې کوم قیادت دی د هغوی د هډ د وجې نه چې کوم دی ښکاري داسې چې افغان ولس هغه موقع یو وارې بیا ضایع کوي. یکم مای باندې د طالبانو او د امریکې چې کومه معاهده شوې وه نو تقریبا 15 میاشتې ټایم یې ورکړی و. هغه ټایم کې کله چې معاهده لاسلیک شوله چېرې په دې یکم مای پورې به د امریکې او انټرنیشنل فورسز به د افغانستان نه وځي. اوس ظاهره خبره ده چې کوم حالات دي په دې کې څوک هم نه غواړي چېرې د امریکې فوج دي هم دغه شانتي وځي. وجه دا وه چې په دې تېر 15 میاشتې کې نن چې کوم سوالونه دي چېرې د دې نه پس پسې کېږي باقاعده یو ایڈمنسټریشن افغانستان کې پکار دی د تشدد کې کمی راوستل یا سیز فایر کول یا طالبان اکاموډیټ کول وغیره دا خبرې پکار و چې د 15 میاشتې کې شي. اوس صورتحال دا دی چې د دې صورت ذمہوار به څوک وي. زه خو ډېر دا ګڼم چې د ټولو نه غټه غلطي چې کوم دی هغه د امریکې او غټه ذمہواري د امریکې په اوږو باندې وه. امریکې چې کله خپل ځان خپله معاهده وکړه د طالبانو سره بیا چې دا 15 میاشتې ټیم پکار دی چې په دې کې دومره تیزۍ سره ویګورسلی دومره تیزۍ سره هم ورک کړی وي چې کوم ټارګېټ د دوی چې هغه ټارګېټ یې اچیو کړی وي. خو د بده قسمته هغه ونه شو. کله چې جو بایډن راغی هغوی هم د یو کنفیوژن ښکارو چې ځو او که نه ځو. هغه ځو او نه ځو کې چې تقریبا یو کال یې تېر کړ. اوس هغه یکم مای په سر باندې رالیله. اوس یې فیصله وکړله چې یاره موږ به وځو خو یو 15 میاشتې ټایم به پکې نور لګي. دغه شانتې طالبانو ته یو ډېره لویه موقع الله تعالی په لاس ورکړې وه چې یاره مین سټریم شي هغه افغانیت او هغه انسانیت او هغه د مسلمان هغه دغه ځکه چې د هغوی تقریبا نړیوالې ورولۍ هم ټولو دا منلې وه چې یاره طالبانو د هغوی تحریک یې ومنه د هغوی جدوجهد ومنه د هغوی هغه بهادري هم ووایو د هغوی هغه هر څه یې ومنل صرف د دې دپاره چې راشي کښېني او په افغانستان کې د امن خبره راشي. خو د بده قسمته طالبانو خپل ضد چې کوم دی هغه ډیورنګ په دې وخت کې چې کوم دی تشدد کوم بې پناه اضافه وشوله ډېرې زیاتې مرګې جوړې پکې وشولې خو د خپل پوزیشن نه یوه انچې چې کوم دی هغوی مخکې وروستو نه شو. هم دغه شانتې ډاکټر اشرف غني صاحب دا یو موقع وه چې یو ایکسټرا آرډنري ډیسیژن اخیستلی شوی وي انپاپولر ډیسیژن اخیستلی شوی وي د افغانستان د امن دپاره. خو ډاکټر اشرف غني صاحب هم د طالبانو په شانتې خپل پوزیشن چې کوم دی هغې سره ډېر بالکل سټاک شوی بالکل هغې باندې د ډېر دغه سره ولاړو نه دی مخکې راته نه طالبان مخکې راتلله په خپل پوزیشن باندې هغه ټایم پکې ځای کو. دې سره د خلکو دا ډېره توقع وه دوی به دا وایي چې افغانان د جرګو خلک دي افغانان د مرکو خلک دي دوی ته که موقع راغله دا مسله دوی په خپله حل کوي شي. خو د بده قسمته موږ وکتل چې په دوحه کې د څو میاشتو راسي بلکې کال تقریبا کېږي چې دوی د یو چت لاندې ناست دي په یو ودانۍ کې ناست دي. خو په دې 9 میاشتې کې یا په دې کال کې دوی صرف د دې نه علاوه خوړل څکل او بس ویده کېدل او راتلل او خبرې کول د دې نه علاوه دوی یو قدم نه دی اخیستی. نو دا وخت کې که افغانستان کې یو وارې بیا جګړه شروع کېږي نو د دې ذمہواري به په هر چا باندې وي. هغه په نړیوالو قوتونو باندې هم وي په ګاونډي هېوادونو باندې هم وي. خو د زیاته به چې کوم دی هغه افغان قیادت باندې هغه به طالبانو باندې چې د دوی د ضد د وجې نه هغه خپل پوزیشن دوی پرې نه ښوده هم هغه ځای سره چې زه غوښتله هر څه ماله راکړه. دا هم یو ډېره عجیبه خبره ده چې روز زه ما تحریک چلولی ټیک ته تا هم چلولی دی خو هلته کې افغانستان تېرو 20 کاله کې افغانستان اوس هغه افغانستان نه دی کوم چې طالب پرېښی و. افغانستان اوس یو نوی افغانستان دی. ادارې پکې جوړې شوي دي په هغې کې نور سیول سوسایټي ده پکې یونیورسټیانې پکې کولو شوي دي د ښځو پکې حقوق دي د ځوانانو پکې حقوق دي د میډیا پکې ده د نړیوالې رولۍ پکې انټرسټ دي. هغه داسې یو آیسولیټډ کوم چې طالبانایز افغانستان اوس هغه نشي کېدلی. خو بیا هم زه دا ګڼم چې په دې وخت کې که چېرې دې 15 میاشتې کې امریکې په خلوصي نیت سره کار کړی وي نو څه نه څه به جوړ شوي وي. که دا شان پاکستان ترکیې چین روس وغیره دوی کړی وي نو څه نه څه به جوړ شي. بیا زه دا ګڼم چې افغان قیادت په خپله که څه افغانیت ښوولی وي څه د دې افغانستان سره لږه مینه ښوولې وي لږې یو بل له سپیس ورکړی وي لږې یو بل له غاړه ورکړی وي لږې یو بل ته اوږه ښکته کړې وي نو دا حالات به نور راغلی. اوس ښکاري داسې
چې د بده قسمته د افغانستان ولس دپاره چې کومه ډېره لویه موقع راغلې وه، هغه ډېره لویه دروازه چې د امن دپاره کولو شوې وه، نو ښکاري داسې چې هغه دروازه یووالې بیا بندېږي او یووالې بیا ښکاري داسې چې افغانستان کې به حالات نور هم خرابېږي، اثرات به په پاکستان سي یا په نړۍ به سي، دا په خپل ځای باندې، خو د هغې به د ټول نه غټ اثرات چې کوم دي هغه به په افغانستان باندې، په افغان ولس باندې وي او تاریخ به چرې هم نه طالب ماف کی، نه افغان قیادت ماف کی، که هغه مذهبي قیادت دی، که هغه سیاسي قیادت دی، که هغه اتنیکي قیادت دی، چې دا دومره غټه مقوله خدای پاک ورکړله او هغه دوی ضایع کړه.